بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 148 نمبر درس دی. په اسم کې حروف عامله. نو اول نمبر پکې حروف جاره او اوس پکې دویم نمبر حروف مشبه بالفعل دی. حروف مشبه بالفعل ټیک شو جی. نو دا حروف مشبه بالفعل یعنی چې فعل سره مشابه وي، یعنی د فعل په شان دي. نو ګوره د فعل سره مشابهت دا دوه قسمه کېدی شي. یو په معنا کې مشابهت وي، یو په لفظونو کې، یعنی هغې ته صوري وي. په صورت شکل صورت یعنی لفظونو کې مشابهت وي که نه، یو شانوالی وي. مشبه معنا ده یو شان. نو فعل سره مشبه وي، د فعل په شان وي، په معنا کې په شان وي، په الفاظو کې په شان وي. ټیک شوه. نو یو ته وایي یعنی معنوي مشابه وي، او یو ته سوری وي. سوری یعنی لفظي مشابه. ټیک شوه. مشابه یا به سوری وي، معنوي وي یعنی معنا به د فعل په شانتي وي، او یا به سوری معنا لفظي یعنی صورت شکل صورت کې به د فعل په شانتي وي. مشبه بالفعل مطلب دقه دی. ها جی لکه مثلا ان دی، دا ان او ان نه دي، ان او ان دا په معنا کې د تحقق په شانتي دی. تحقق ټیک شوه. دا کأن نه دی، دا د تشبه په شان دی. تشبه فعل په شانتي دی. تشبه فعل ټیک شوه. دا لیته چې دی که نه جي، لیته دا دغه په شانتي دی جي. لیته دا د اتمنا، د اتمنا او دا لکن چې دی که نه، لکن دا د استدرکه په شانتي دی. او دا لعل چې دی دا اترجع په شانتي دی. نو ګورئ دا ان او ان دا په لفظونو کې تحقق په شانتي دی. ټیک شوه. او کأن د تشبه. ټیک شوه. یعنی په معنا کې د تحقق په معنا دی. ان او ان په معنا کې د تحقق په شان دی. کأن په معنا کې د تشبه په شانتي دی. ټیک شوه. لیت اتمنا. ټیک شوه. لکن د استدرک په معنا دی، معنا یې دقه ده. او لعل دا د اترجع په معنا کې دی. ټیک شوه. د لعل معنا او د اترجع معنا یو شانتي ده. د اترجع فعل دی، د لعل حرف دی، لکن حرف دی. او استدرک معنا ده یعنی د غلط فهمي لرې کول. نو استدرک چې دی دا فعل دی، او دا لکن دا حرف دی. لیت معنا د کاش. ټیک شوه. او د اتمنا معنا هم د کاش. ټیک شوه. تمنا کول دغه دی. نو دا لیت دا حرف دی، اتمنا فعل دی. کأن حرف دی او تشبه فعل دی. ان او ان دا حرف دی، تحقق دا فعل دی. ټیک شوه. د فعل معنا په شانتي دی. نو ګورئ دا ان او ان دا په معنا کې خو د تحقق په شانتي دی که نه، د فعل په معنا دغه الفاظ چې د دې معنا، او د ان کأن لیت لکن لعل د دې معنا یو شانتي ده. اوس وګورئ دا ان او ان دا ان چې دی که نه په لفظونو کې د فر په شانتي دی. فر دا هم یو فعل دی. او دا ان چې دی دا د فر په شانتي دی. فر په لفظونو کې ګورئ ان حرف دی، او دا فر دا فعل دی. نو ګورئ ان او فر دا په لفظونو کې یو شانتي دي، او ان او فر دا په لفظونو کې یو شانتي دي. ټیک شو جی. فر او کأن او فعلنا دا په لفظونو کې یو شانتي دي. دا لیتا او لیسا دا لفظونو کې یو شانتي دي. لکن او زاربنا په شانتي دي. زاربنا لکن زاربنا. او لعل دا د فعلنا په شانتي دي. فعلنا
نو ګوره په لفظونو کې عموم د دې افعالو په شانتي دی او په معنا کې عموم د تحقق د ان او ان معنا د تحقق ده او د کأن معنا د تشبه لیت معنا د اتمنى لكن معنا د استدرک او د لعل معنا د اترجى او په لفظونو کې د ان د فر په شانتي دی او ان د فر په شانتي دی کأن د فعلنا په شانتي دی فعلنا د فعلنا په شانتي دی او لیت او لیس دا یو شانتي دي لكن او ضاربنا دا یو شانتي دي لعل او فعلنا دا دوانه یو شانتي نو دا په لفظونو کې او په معنا کې د یو بل په شانتي دي ٹھیک شو دا حروف مشبه بالفعل دا د فعل سره په لفظونو کې یو شانتي دي په معنا کې یو شانتي دي ٹھیک شو خجي اوس تاسو وي حروف مشبه بالفعل حروف مشبه بالفعل اسم لنسب او خبر لرفع ورکي اسم لنسب ورکي او خبر لرفع ورکي او دا حروف مشبه بالفعل شپږ دي چې ټیک شو شپږ دي نو دی په جمله اسمیه باندې داخليږي لکه مثلا ګورئ زید صالح زید نیک دی نو اوس د دې نه مخکې ان حرف مشبه بالفعل لګوه نو دا زید دا مبتدا چې دا زید مبتدا دی صالح خبر دی اوس د مبتدا له به دا ان نسب ورکوي نو دا به زیدن شي ان زیدن اوس په دې ته مبتدا او خبر مونږ نه وایو د زیدن ته به د ان اسم وایو او دا صالحون چې دی دته به د ان خبر وایو نو دا د جمله اسمیه کې مبتدا له نسب ورکوي او خبر له رفع ورکوي دا په خپل ځای باندې پرېږدي ټیک شوه نو دې ته د زیدن ته د ان اسم وایي دا زیدن د ان اسم او دا صالحون د ان خبر نو ان د خپل اسم او د خپل خبر سره جمله اسمیه خبریه شو جمله اسمیه خبریه شو ٹھیک شو جی اوس د دې حروف مشبه بالفعل د دې پوره تفصیل مونږ په مرفوعاتو کې غالبا ویلې دی نو دلته کې مونږ اوس د دې لږ ترکیب کوو جی دا ان حرف مشبه بالفعل حرف مشبه بالفعل زیدن دا ان اسم او دا قائمون دا ان خبر ان د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه شو ٹھیک شو دا بلاغه فعل دی دا فعل دی دا نون پکې وقایه دې ته وایي نون وقایه او دا یا پکې ضمیر منصوب متصل مفعول به بیا دا ان حرف مشبه بالفعل ٹھیک شو زیدن دا ان اسم دا منطلقن دا ان خبر نو ان د خپل اسم او خبر سره دا جمله اسمیه بتاویل مصدر فاعل شو جمله اسمیه بتاویل مصدر فاعل شو د بلغانی فعل د پاره د بلغه فعل د پاره ٹھیک شو بتاویل د توي بتاویل مصدر فاعل شو نو فعل د خپل فاعل او د مفعول سره جمله فعلیه خبریه شو ٹھیک شو كأن دا حرف مشبه بالفعل شو حرف مشبه بالفعل زيدا
د کأن خبر، دا د کأن اسم، زیدن د کأن اسم، کأن اسم، او اسدن د کأن خبر، کأن خبر. کأن د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه شوه. غاب فعل او زید دا فاعل. ٹھیک شوه. لكن حرف مشبه بالفعل، مشبه بالفعل. بکرا د لكن خبر، د لكن اسم، بکرا د لكن اسم، د لكن اسم، او حاضر د لكن خبر. لكن د خپل اسم او خبر سره، لكن حرف مشبه د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه د غاب فعل د پر مفعول به، مفعول به. غاب فعل د خپل فاعل او مفعول به سره، غاب فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله اسمیه خبریه. ٹھیک شو. لیتا حرف مشبه بالفعل، حرف مشبه بالفعل. زیدا د لیتا اسم، د لیتا اسم. قائم د لیتا خبر. لیتا حرف مشبه بالفعل د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه. لعل حرف مشبه بالفعل. خاجی دا لیتا چې ده دا جمله اسمیه خبریه نه ده جی، دا جمله انشائیه ده، جمله انشائیه. انشائیه. لعل دا حرف مشبه بالفعل. السلطانة د لعل اسم، او يكرم فعل، فعل مضارع. ادي کې دنه هو ضمیر مرفوع متصل فاعل، او دا نون وقایه، دا یا ضمیر منصوب متصل مفعول به، او فعل مضارع یکرم فعل مضارع د خپل فاعل او د مفعول به سره جمله فعلیه خبریه. دا خبر شو، جمله فعلیه خبریه. بیا دا د لعل خبر، د لعل خبر. لعل حرف مشبه بالفعل د خپل اسم او خبر سره دا جمله انشائیه، انشائیه، دا جمله انشائیه شوه. ٹھیک شو جی. نو دا د حروف مشبه بالفعل درسو. راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.